السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نو خار کې ټیمه کې یو غټ سکینډل لا غټه عجوبه هغه مخې ته راغلی ده. موږ د تیر څه وخت نه ګورو په نوخار ټیمه کې د تنخواګانو مسله هره دویمه درېیمه میاشت پس هغه مخې ته راشي او په دې باندې ما مسلسل خبره کړې ده او په دې مسله مې اواز موچت کړی دی. دې خبره باندې چې کوم ځای کې د سلو ملازمینو ضرورت یې هلته ته زر ملازمین برتی کې نو هغې کې به همدغه خبره وي چې هغه تنخواګانې بیا په نمبر نو هغه عجوبه هغه اوس داسې مخې ته راغله چې د ټیمې ملازمینو په خپله چغې وال شروع کړل چې دلته کې داسې ملازمین هم دي چې هغې پته نشته تنخواګانې راځي او تنخواګانې علي په کورونو باندې تنخواګانې علي څوک په بار ملکونو کې تنخواګانې علي او په سفارش سیاست په دې باندې برتی شوي دي. نو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي د کم د اصلاحاتو یو پروګرام روان کړی دی په مختلفو ادارو کې او هغې کې د هسپتالونو ټیمیز او نور چې کوم ادارې دي نو په دې کې برپور طریقې سره اصلاحاتو آغاز شوی دی. د دغه اصلاحاتو تر مخه چې کوم نظم و ضبط د انتظامات دي انتظامی کارونه دي مطلب د ادارو چلولو حوالې سره نو په دې باندې متعلقه افسرانو ته سخت هدایات احکامات جاری کړي دي. د دغه هدایاتو تر مخه اوس په دې نوخار کې چې کوم نوی ټیمو راغلی دی هغه د ملازمینو لیست غوستی دی او د اطلاعاتو تر مخه هغه ویلي چې تنخواګانې خو موږ سره شته خو چې موږ ته پته ولګي چې زموږ ملازمین څومره دي. لکه تاسو سوچ وکئ چې د ادارې سربراه ته دا هم پته نه وي چې زما ملازمین څومره دي نو دا د هغه حق دی. او دلته کې د دې خبرې نه معلومیږي دا چې پیسې راځي او پیسې ځي. د افسوس خبره د هغه ټیمې چې کم په خپلو خپو ولاړ دی د کم ټیمې لاندې چې ډېرې غټې غټې ټیکې دي غټ غټ بازارونه دي روډ دی سیند دی او ورسره رشکای بازار نه والي تر چیلو منډی پورې او بیا ته بازاري بورډونه او د ماربل انډسټري د نورې کارخانې دي دلته وړې کارخانې صنعتونه دي بیا په دې کې د دې خوړونو ټیکې د کرشو ټیکې نو تاسو دا سوچ کولی شئ چې داسې ټیمې به په تاوان کې وي او هغې کې به تنخواګانې نه وي. اصل وجه دا ده چې دلته کې د بد انتظامۍ دا حالت چې هغې کې مطلب چې کوم ځای کې 100 ملازمین او تنخواګانې 500 ته ځي نو دې ته خو د دنیا غټ غټ ملکونه هم بیا داسې حالاتو ته نشي ټینګېدی. نو اوس ټیمې نوخار د ټیمې ملازمین چې کوم دي د هغوی لیست یې غوستی دی ټیمو صاحب او چې موږ سره څومره ملازمین دي کم ځای کې دي ما ته خو یې لږ شکلونه وښیئ نو هغه لیستونه اوس نه ورکوي او ملازمینو چغې جوړې کړي چې کم ښکاره دي نو دی له خو پیسې ورکوي. تاسو سره وختي موږ ویډیو شیر کړی ده په دې پیجونو چې ملازمین چغې وایي چې دا کم دلته دي چې تاسو ته ښکاري نو دی له پیسې ورکوي دی له تنخواګانې ورکوي پیسې شته تنخواګانې شته خو مطلب په هوا کې خرچ کیږي. زه په کور ناست یم او زه تنخوا لم داسې د دنیا ملازمین مطلب چې کم په کورونو کې ناست دي په بازار په دکانونو کې ناست دي او په بار ملکونو کې ناست دي هغه هم تنخواګانې علي او دلته بیا دیاړي مار نیولي د هغې د وجې نه د ټیمې چې کم کارونه دي هغه هم متاثره کیږي او کار هم نه کیږي او ټیمې په تاوان کې وي. نو ډېر یو زبردست کار زه وایم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په احکاماتو باندې نوي ټیمو صاحب دا شروع کړی دی او دوی له پکار دا دي چې داسې کم ګوست ملازمین دي نامعلومه ملازمین دي او کم غیر قانوني په کورونو کې ناست لا په بار ملکونو کې دي هغه شته هم نه شکلونه هم نه ښکاري او د هغوی د وجې نه د اوریجنل چې کم ملازمین دي د دوی حقوق متاثره کیږي او دوی ته تنخواګانې نه میلاویږي نو دا ښکاره کول پکار دی او دغه اصل هیروز دي دا چې کم موجود دي چغې وایي چې موږ له تنخواګانې راکوي نو دوی له تنخواګانې هم جاري کوي او دوی له او هغه چې کم غیر قانوني ګمنامه سیاسي اثر رسوخ والا او سیاسي سفارشونو باندې برتی شوي دي او شتم نه نو د دغسې خلکو خلاف برپور طریقې سره کاروي هم پکار ده او دا د قوم مخې ته راوړنه پکار دي. زه همیشه ویم زه به نه لیونی کېږم کوم ځای کې چې زما شګه خرڅېږي خوره مې خرڅېږي کاڼې مې خرڅېږي اوبه را سره شته
د ماربلو کارخانې دي، د منډیانو غټې غټې ټیکې دي او مختلفو ځایونو کې ښه غټ غټ ټیکسونه دي، د بورډونو ټیکسونه دي، د دکانونو د بورډونو ټیکسونه دي. دلته کې غټې کارخانې داسې د شمع ګیمیل غوندې او د بیا د باره بانډه ته لاړ شئ هلته کې د ماربلو غټې غټې فیکټریانې دي. نو په داسې انډسټریل سټیټ کې چې یو وړه غوندې اداره هغه په خپلو خپو نه ودرېږي او هغې کې دومره بد انتظامي وي، هغې کې ملازمینو ته تنخوا نه میلاویږي، نو زه به نه لیونی کېږم. دا بالکل حقیقي خبره چې دا لیونتوب خبره ده او دا عقل کار پرېږدي. نو دې سره انصاف پکار دی، انصاف. او ډیره افسوس خبره ده چې اوس ټیمې صاحب چې کوم یو عملی قدم اوچت کړی دی دې باندې مونږ هغې ته خراج تحسین هم پیش کوو، مطالبه کوو چې دا زر تر زره دا مسله حل کړي. دا د دې نوښار د ټیمې د ټولو نه غټه مسله ده چې کومه منځ ته راغلې ده او دا لیسټنګ دی، دا لیسټونه یې جوړ کړي او ورکړي وزیر اعلی له چې دومره ملازمین هغه په کورونو کې ناست دي او د دې ټیمې نوښار بیړه یې غرقه کړې ده. نو زه به نه لیونی